السلام علیکم ملګرو دغه د جوای فل لرنینګ پبلک سکول کې نن د اکیډمي بقاعده آغاز وسول نو انګلیش لینګویج او د ای آی سیستم دغه سبق به مرته ویل کېږي او نور هم داسې اډوانس شیان ورته ویل کېږي نو دغه په باره کې نن دغه له موږ سره زموږ محترم ظاهر صاحب او آیت الله صاحب دلې موجوده دي. دوی دواړه ټیچران دي، د دوی غټ خدمات دي. موږ باید ځینو کو د عنایت صاحب ودغه کاویر سره دوی په کم نظر ګوري او را روان وخت به دغه سکول او دغه اکیډمي د کامیابی لپاره دوی کم توقعات لري. نو ظاهر صاحب اول چلته یو دوه خبرې وکړه. ستا ډېره شکریه سر ستا دوه خبرې وکړه. عنایت صاحب دا د هغې په اړه باندې عنایت صاحب په موجوده وخت کې تعلیمي ماحول ته ډېر بهترینه سکول خلاص کړی او له هغه سره دلته یې نور ځوانان داسې په سیکنډ ټینګ د اکیډمي دپاره د پروګرام جوړ کړی دی. نو د هغه دپاره مطلب دوی ډېر ښه بهترینه ماحول جوړوي او دلته کم عمر طلبه خو یې لکه دوی داسې خبره کوي چې اوس د موجوده عصري تعلیم یعنې دا کورسونه مزید وخت باندې کړي سوي دي د زیاتر انګلیش میډیم سو د هغه دپاره وي که داسې جینیر ټیچران دي د هغو دپاره موږ موقع ورکړو او که چیرې په کلو په علاقه کې داسې الفان وي چې هغه مطلب لسیزه پاتې یا لمیټه کې د دوی دا غواړي چې په موجوده دور کې موږ ته تعلیم مطلب د مقابلې دور دی له دنیا سره و هغو ته موږ دا موقع ورکړو. آیت الله صاحب ته څه خبرې وکړه ولې خوشاب های سکول تر دغه له مخه مرغه های سکول په دغه کې ستاسې کوم سټوډنټ چې موږ یې وینو ماشاءالله ډېر مخته ولاړ او یقینا ستا په اخلاص کې ستا په سبق چې کوم ته ورته وایې ستا په پریکټیکل ژوند کې موږ د هغه ډېر دغه لیدلي دي شیان. نو ته هم د جوای فل لرنینګ سکول او اکیډمي په باره کې د نه ستا اوس څه خبرې وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. عمران صاحب ستا یې خور وداد ستا موږ ته وخت راکړي دا کومه اکیډمي چې خلاص شوې ده کومه اکیډمي چې د نایب صاحب خلاصه کړې ده او یو سکول دا یقینا د معاشرې دپاره چې کوم داسې خلک په تعلیمي میدانونو کې کار کوي نو هغه دپاره دغه خو بیا دی هغه کوم چې موږ دا نوی دور روان دی د ټکنالوژي دور دی د ای آی دور دی نو اوس کومه هغه زموږ پخوا چې کوم تعلیمونه کول یا موږ کوم کورسونه وو هغه اوس له دې دغه سره هغه دغه نه خوري سمون نه خوري ولې وخت بدل شوی دی ټکنالوژي د کمپیوټر د ای آی د او دنیا خو بیا چې موږ وګورو یوروپ دا خو هېڅ موږ داسې تصور موږ دا به نشو کولی چې موږ هغه ته ورسېږو دا ډېره غټه فیصله ده. ساینسدانان چې دي دا څه دغه چې دي دا ګرد یوروپینز دي یا دا خوا روان دي موږ په مسلمانانو په دغه کې چې وخت کې وو دغه وو تعلیم بیا دلته نظام بدل شوی دی دنیا بدل شوې ده خاص کر بیا کوم د امر خاص کر د پښتانه بیلټس دي د دې دپاره داسې د اکیډمانو د ښو تعلیمي ادارو دلته ضرورت دی باید چې خلک راسي خپل کوچنیان ته د نوی جدید دور دی ولې کورسونه اوس دا ټیمګر په انګلیش باندې را روان دي. اوس دا شش کال دا زموږ چې موږ وکړه په روژو کال شو دا کیمستري بایو دا فیزیک شو دا نور ساینسي مضامین شو دا ګر په اردو دا شش کال چې دی دا ټوټل په انګلیش دی نو د دې لپاره تیاري پکار ده څوک پر مخ ځي یا مستقبل جوړوي نو د دې لپاره د اکیډمي ډېر سخت ضرورت دی. د دې کور ودان چې د اکیډمي خلاصه کړه نو موږ امید لرو چې انشاءالله بهتري به راشي خامخا به راځي نو موږ د هغه دعا ده چې داسې خلک په لاره کې راشي داسې نورې اکیډمیانې خلاصې شي نورې خلاصې علاقه ډېره پراخه ده په رسې نه ول دی دا وایي چې 300 څو تعداد زما د سکول مداخلې بند کړي نوی سکول دی خلک ډېر په شوق راتلل اوس به راځي خو ځای نشته نو داسې چې کوم ټیم ته اکیډمي خلاصه کړله موږ دا وکړو موږ هدف وکړو داسې خلکو ته چې د قوم د بهتري دپاره څو کار کوي. جزاک الله.